بسم الله الرحمن الرحیم. نننې ویډیو کې زه هغه یو څو غلطیانې تاسو ته نشانزد کوم چې مونږ تاسو عادي اخته په وجه باندې کوو چې دا مونږ ته باعث د ګناه جوړیږي. اخر ټولو نه ډومبنې دا خبره چې د اخته په وجه چې کله امام سلام وړي او خطبه چلو کی نو چې خطبه چلو کی خطبه کې چې څومره پیدا زی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد مونږه ټول خلق دي سره دا ټول چلو کې حالانکه دا ګناه ده. خطبه واجب ده اوریدل او په تحیاتو باندې به ته ناست یې ابو واوی د منځ کې ته نه غږېدی شي نه داسې دعا کوی شي چې تا ژبه پرې وخوځېږي. نه دي نه مونږ تاسو هغه اجتناب وکړو ځکه چې هلته کې دا صرف خطیب دپاره خطبې الفاظ دي نه کې دا عوام دپاره صرف ایام تشریق دی غټ اخته دا ورځو کې هر مونځ نه پس وي هغه ټایم کې هم خطبې کیل نه دي. نو دي نه مونږ تاسو ځان وساتو دا د ګناه سبب ده. دویمه خبره ده چې مونږ تاسو هغه اخته کې که د مونږ خاندان کې یا محلې کې چې فوتګیانې شوي وي نو مونږ اخته پوهېږي هغو کورونو ته لاړ شو هغو ته دا غم تازه کړو حالانکې دې شریعت کې منع ده. شریعت کې صرف غم درې ورځې ده چې هغه انسان چې وفات شي نه درې ورځې په دې باندې غم کول ده. دې نه به صرف هغې زنانه ده چې خاوند وفات وي هغه به عدت څارمه 10 دن آب صرف غم کوي دغه ورځو کې دین علاوه دا غم نشته ده. او که مونږ زوی چا کوینو ته دا غلط کوو دا د ګناه سبب ده. دینه مونږ ځان منع کو چې مونږ لړ نشو دا نه وایي چې به خلک سوی خلک په وایي کنه چې سوی خو لیکن شریعت حکم دا ده چې مونږ به نزو. بل بعض کسان هغه به اخته کې نوي کپړې او نوي سپلې نه اچوي دې وجې نه چې یا دغه فوتګي شوي ده. دا غلطه خبره ده. اخته د خوشحالۍ ورځ ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر قوم هغه څه خوشحالیانې ورځې وي او د ما امت خوشحالۍ ورځې هغه د اخته ورځې دي. لهذا تاسو دې کې خوشحالیانې وکړئ دې کې چا غمونه مه تازه کوئ او ما ځان ته غم جوړوئ. جزاک الله و احسن الجزا.